ایو شاعری دی نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی نن یې د حیا په لمن تور کور ته راوړی دی کونډې د چادر پلو کې اور کور ته راوړی دی دوی وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی دوی وطن کې چا هم چې د امن کوشش کړی دی لاش یا د پلار یا د ورور کور ته راوړی دی مونږه صداګانو زمونږ عقل سره سویمه ده مونږه صداګانو زمونږ عقل سره سویمه ده جنګ مو د پردو خلکو په زور کور ته راوړی دی چې مې اقبال د ظالم په وړاندې ټیټ نه کړو خلکو به بیا ویل چې پیغور کور ته راوړی دی امام محترم مشرانو او ناست مستقبل علماء کرامو ټولو ته یې زړه کومې سره سلام یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لکه څنګه تاسو څومره خبرې وکړلې د یو عالم یا د یو مفتي چې څومره ضرورات جومات ته وي یا د یو عالم یو مفتي چې څومره ضرورات مدرسې ته وي نو د هغه عالم د هغه مفتي هومره ضرورات معاشرې ته وي چې څومره ضرورات یو عالم یو مفتي معاشرې ته وي هومره ضرورات عالم او د مفتي د سیاست ته وي مو تاسو څومره هم څه دلته د ځوانانو تقریرونه مو اورېدلو نو علماو ضرورت صرف دې ځای پرې محسوس کړو چې علما هم د سیاست یوه حصه کېدلی شي او موږ څومره هم فوکس ورکوو څومره هم زور ورکوو نو مو دې خبرې ته ورکړی دی خو یوه خبره دی چې هغه مو تاسو نه لرې پاتې دی یوه خبره دی چې هغه مو تاسو فکر نه لرې پاتې دی یوه خبره دی چې هغې ته مو تاسو توجه نشته دی نن چې د مو څومره هم سرکاري محکمې دي هغه ته 100% کې 1% خلک هم د مدرسې نه مو نه دي ورکړی نن چې څومره هم سرکاري محکمې دي هغه ته مو 1% هم خلک د مدرسې نه نه دي ورکړي نن چې څومره هم محکمې دي هغه کې د علماو کمای دی هغه کې د کاریانو کمای دی هغه کې د مفتیانو کرامو کمای دی د دې وجه دی نن چې څومره هم سرکاري محکمې دي هغه د غبن شکار دي هغه د کرپشن سره مخامخ دي هغه په اعتماد دی هغه نه خلک اعتماد نشي کولی هغه نه پروسه نشي کولی د هغو ټولو نه غټه وجه دا دی چې موږ څومره هم علما کرام دي موږ څومره هم کاریان صاحبان دي هغو صرف دې ته توجه دي چې یاره زه به عالم شم یو ځل چې کله هم فارغ شم نو زه به د یو جماعت امام جوړېږم زه به د یو مدرسې محتمم جوړېږم نه زه دا یم چې موجوده دور کې چې څومره تو ضرورت مدرسې ته دی چې څومره تو ضرورت جومات ته دی چې څومره ضرورت تو امامت ته دی هومره ضرورت تو د سرکاري محکمو کې دی خلک به اعتماد شوي دي د هغو خلکو نه کوم خلک چې یونیورسټیانو فارغ کړي دي نن په سرکاري محکمو کې ناست دي هغه هم به اعتماد شوی دی د هغو خلکو نه چې هغه کلیجونو فارغ کړي دي او نن په سرکاري محکمو کې په غټو عهدو ناست دي د علماو ضرورت د علماو فکر نن دغه ځای کې هم ضروري دی چې موږ تاسو څومره هم ناست خلک وو باید چې د مدرسې نه مو فارغېږو پکار یې چې موږ سره انجینري وي باید چې مو مدرسې نه فارغېږو پکار یې چې موږ سره د انجینر جوړونې سوچ وي پکار یې چې مدرسې نه مو فارغېږو موږ سره د فوجي افسر جوړونې سوچ وي پکار یې چې زه مدرسې نه فارغېږو موږ سره د SP او د SHO جوړونې فکر وي پکار یې چې زه مدرسې نه فارغېږم زه د یو سیاستدان یا د سینیټر یا د MNA جوړونې فکر وي پکار دی چې زه مدرسې نه فارغېږم زه د DC او د EC د جوړونې فکر مو سره وي نن چې د مو څومره هم سرکاري محکمې دي چې هغه کې اعتماد فقدان دی د هغه وجه دا دی چې هلته د علماو کمای دی د هغه وجه دا دی چې هلته د کاریانو کمای دی د هغه وجه دا دی چې هلته د امامت کمای دی و د هغه ضرورات پوره کول او د هغه کمای پوره کول دا د تاسو د لورې کېدای شي دا د تاسو په راتګ سره کېدلی شي نو زه تاسو ټولو ته تاسو زده کړه وکړو تاسو زده کړه روان مستقبل د خلکو ژوند خو کولی شي مو یو افسر هغه مو ته یوه خبره کړې وه چې پټان دومره خلک لکه مدرسو نه فارغېږي دومره اجتماع لکه په پاکستان کې کېږي هغه باوجود کرپشن کېږي هغه باوجود
خلک به اعتماد دي نو مو هغه افسر ته وویل چې سرجي څومره خلک چې ته یونیورسټیانو نه پرېږئ دا ټول د تو پیداوار دی چې دا ټول په کرپشن کې نولي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو